خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. درود شریف. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. زمان انتہائی واجب الاحترام عزیز ملگرو، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ضلع سوات زیر اہتمام ہفتہ وار ستاسو کم مجلس انعقاد کی گی. ضلع سوات امیر حضرت مولانا حضرت علی صاحب، نائب امیر ریحان صاحب، نور دا خانقاہ خدام، ستاسو ټولو ډیر زیات بے انتہا مشکور یم چې تاسو مال دون عزت راکو. اللہ دې ستاسو خانقاہ آباد ساتي، اللہ دې ستاسو دا مدرسہ آباد ساتي. زمارونو مرګرو، زمونږ دلته جمع کېدل الله رضا لپاره دي، نور هیڅ مقصد نشته، تش الله رضا دی. کله انسان یو کار کوي ښه نیت سره وکړي، ښه زړه سره وکړي، نو الله هغې له ډېر برکتونه ورکوي، ډېر فایدې ورکوي. یو کار اسم کېدل وي لیکن ښه سوچ سره وشي، ښه نیت سره وشي، نو هغه کې برکتونه او فایدې ډېرې وي. اوس یو انسان سوچ داسې وي چې زه به یو صحبت کې کینم، ښه خلقو کې به کینم، الله والا په صحبت کې کینم، نو د دې سوچ په مطابق باندې فیصلې کېږي. اور یو کس داسې سوچ کوي چې شپې وده کېږم نو ګانو محفلونه ورته یادېږي، شپې وده کېږي فلمونه ورته یادېږي، یا غلط صحبت ورته یادېږي، نو دا سوچ ټیک نه دی. وګورئ وایي کور جوړېږي ډېر په ګران باندې. اوس کور نه علاوه تاسو مثال والی، مونږ پخلی کوو، روټۍ جوړو، زمونږ زنانه یا څوک هم، نو اوړه چې وي پهله اوړه اوچ اوړه وي هغه کې اوبه اچوي، اوبو نه پس اوړه هغه کوي، هغې نه پس پیړې جوړوي، هغې نه پس بیا بیلن باندې هغه کوي، هغې نه پس طبخې ګرمیږي، هغې نه پس روټۍ پخېږي. بیا هغه روټۍ خوړل څونه آسان وي، څونه آسان وي خوړل. 15 منټو کې دننه دننه سړی روټۍ خوري، صوفونو کې روټۍ ته ناست یم جي 15 منټو کې دننه درلم، خو جوړول ډېر ګران وي. همدغسې انسان جوړېږي ډېر ګران باندې، لیکن ورانېږي یو منټ کې، یو منټ کې ورانېږي. یو صحبت چې غلط صحبت کې کېنو نو وران شي. اوس پکار دا دی مونږ ته، پکار چې غلط صحبت تم لاړ شو، غلط صحبت اثرات په ځان وانلي. اور دا تزکیه کول، دا صوفي جوړېدل، دا آسان کار نه دی. یو بزرګو حضرت شبلی رحمت الله علیه ډېر سخت. اوس د بزرګانو نښه څنګه خپل اصلاح کولو، خپل اصلاح به یې کول، خپل نفس ته یې ورځ وایي ته خو ډېر بخیل یې، الله لاره کې پیسې نه ورکې، صدقه نه ورکې. اوس ځان سره خبرې کوي، نو نفس ورته جواب کې وایي زه بیخي بخیل نه یم، زه خو سخي یم. نو دې نفس ته وایي چې سبا سهار پاسېږي کم کس تا ته میلاو شي، هغه ستا بټوه کې 100 روپۍ به یې هغې له به ورکې.
اوس ځان سره معاهده وکړي سهار پاسېږي په لاره رواني غریب ورته ښکاره نه شي بیا رواني مخکې ګوري یو حجام دکان کې نایي دکان کې یو حافظ ناستی ړوند هغه ویښته کټکۍ لګیایي نو دی ګوري یار ماله خو پوره لاره کې غریب سړی میلاو نه شو راشه دی له دا پیسې ورکه 50 درهم ورسره نو دی حافظ ته سلام کوي حافظ صاحب السلام علیکم هغوی وعلیکم السلام وایي زه چاله 50 درهم هدیه ورکوم نو هغه حافظ ورته وایي دا درهم د حجام له ورکه د نایي له ورکه نو هغه سوچ کوي زړه کې یار دا حافظ زما په الفاظ باندې نه دی پوه شوی چې زه ورله 50 درهم ورکوم لګیایم حضرت شبلی رحمت الله علیه وسلم ورته وایي چې زه خو تعالی 50 درهم ورکوم نو دوباره ورته وایي حافظ صاحب ته زما په خبره باندې نه پوه شوی نو هغه ورته وایي جی وایه څه ویل غواړې زه تعالی 50 درهم در کوم یو درهم کې زرګو روپۍ وي او نایي خو 2 روپۍ جوړېږي یا 1.5 روپۍ جوړېږي نو هغه ورته وایي همدغه بخیلي خو ته وخوړې دا بس ما ته ټول دی له ورکه ته ولې نه ورکې اوس دا خبره چې هغه واورېدو نو هغې په زړه ولګېدو یار ما نه خو دا غریب سړی ښه دی نو هغه پیسې وباسي هغې له ورکي نو حجام هم د الله ولی وي هغه خو څه خالي نه وي هغه هم د الله ولی وي هغه اوس حجام وایي چند پیسو لپاره زه خپل نیت نشم خرابولی وایي څه چند پیسو لپاره زه خپل نیت نشم خرابولی وایي دا چې سهار راتلو ما پهله اول سر کې دا سوچ کړو چې د دې فری به کټینګ کوم د دې فری به کوم نو هغه نایي داسې و چې هغه سنت مطابق ویښته به کټ کول ګیره به یې هغه کول ګیره به یې نه کله چاله کټ کول سنت مطابق څه ویښته جوړل نو چې الله چاله مال ورکړي الله لاره کې ولګوي نو الله ډېر فایده ورکوي اوس حدیث شریف کې راځي چې 1 روپۍ ورکړي 10 روپۍ تاسو ته راشي اوس چا سره 10,000 روپۍ وي 1,000 روپۍ الله لاره کې ورکړي وروسته 9,000 روپۍ پاتې شو بظاهر دا دی چې دا پیسې ختمې شوې 1,000 روپۍ پکې ختمې شوې 9,000 روپۍ پاتې شوې دا 9,000 روپۍ هغه کار کوي کوم چې 10,000 نشي کولی اوبه لږ رامږدو دا 9,000 روپۍ هغه کار به کوي کوم چې 10,000 روپۍ نشي کولی اوس صوفي جوړېدل بزرګي زده کول دون آسان کار نه دی سوات والا مرګري ناستی ټول په دې طلب ناستی چې مونږ الله حاصل کو بالکل داسې دا ټولو دا نیت دی چې الله ته نږدې شو الله قرب حاصل کو دا دون آسان نه دی دله محنت کول پکار دی مشقت مجاهده یو بزرګ وي هغه هر وخت ذکر کوي الله الله کوي الله یادوي کور کې فاقې چلیږي یو ورځ کور والا ورته وایي حبیب دا ته څه هر وخت الله الله کې دا ته هر وخت څه داسې ذکر مکر کې لګیای وایي موږ نه دا تنګ دستی نه برداشت کیږي موږ نه دا فاقې نه برداشت کیږي ورشه څه وګټه څه پیسې کور ته راوړه نو هغه وځي هغه خو په دې خبره ډېر خفه شي صوفي خو هم حساس طبیعت والا صوفیا هغه کور نه ځي لوټه اوچت کی جانماز اوچت کی قرآن اوچت کی ولاړ شي ځنګل طرف ته ټول ورځ لګیایي الله 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 شپې کور ته راشي څنګه ور وډبئ ښځه دې سوال وکړي حبیب چرته تللی وایي جي دیاړي له تلو مزدوري له تلو مزدوري دی وکړو وایي وایي راکه که نه دیاړي چې مزدوري دی وکړو اوس دیاړي راکه نو هغه ورته وایي داسې هغه سره مې کار کولو هغه ډېر کریم و ما له دیاړي وختو کې شرم رالو حقیقت خبره زموږ رب کریم دی یا نه دی نو دا خبره خو ګول مګول که دویم ورځ بیا لاړ شي سهار لاړ شي بیا ټول ورځ الله 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 کوي درود شریف وایي شپې راشي بیا د ښځه کور ګیټ کې سوال کوي حبیب تلې وې کار له مزدوري له وایي تللی دیاړي دی وکړو دیاړي راکه که نه او ورته وایي
داسې هغې سره مې کار کوله، ډېر کریم و، ما له جاړي غوښتو کې شرم راغی. هغه غوسه شي، وایي سبا ورشه پهله به تې دیاړي غواړي 2 ورځو که دیاړي یې در نه کړو نو د دې سره کار مه کوه. دا خبر په زړه ولګېده چې یو درد دی، دې له به نه ځم، چا له به ځم. ټوله شپه جاړي، اوس سهار بیا لاړ شي، ټوله ورځ ذکر اذکار کوي، شپې راشي کور ته. اوس کور ته لاره کې ودرېږي چې یار اوس چې کور ته ننوځم نو ښځه به سوال کوي چې پیسې کم دي، دیاړي کم ده، مزدوري کم ده، مزدوري له لاړې څه دې کړو. نو اوس دا کور نه لږ لرې کښېني، شپې کور طرف ته راشي، کور ور وډبوي. څنګه چې ور ډبوي ښځه ورته ور کولاو کي، پهله بار نه ګوري، لوګي خیجي لګیا دي. هغه سوچ کوي یار فقیر سړی یم، چا به کور کې څه مرسته به کړي، چا به څه کومک به کړي. نو هغه چې څنګه ور وډبوي ور کولاو کي، ښځه نوې جوړه کې خوشحاله او خندا باندې. اوس دا کور ته ننوځي، ښځه ته سوالونه کي، وایي هغه سوالات څه شو؟ دا اوس ځان سره سوچ کوي هغه سوال څه شو چې حبیب دیاړي دې کړی دی، مزدوري دې کړی دی، 100 روپۍ دیاړي دې کړی دی، کم ځای کې دیاړي یو سوال هم ونه کي. دا اوس حیران پریشان. نو هغه وایي تاسو خو لیټ شوئ که نه کار نه، هی 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 تاسو لیټ شوئ؟ هغه وایي ها لیټ شوم. وایي حقیقت خبره ده، تا چې چا سره کار کول هغه واقعي کریم دی. وایي اوس 2 کسان ستاسو د هغې کسان راغلي کور کې، هر څه یې پرېښوستل، لاس نه یې ونیسي، دننه یې بوځي. وایي څه شی کمې هغې سم دونه ډېر وي چې حد نه وي. دا په ژړا شي چې دا څه وشو. نو هغوی کور والا ورته وایي مه ژاړئ، وایي مه ژاړه. وایي هغې یو پیغام هم پرېښوستی دی. وایي څه پیغام یې پرېښوستی دی؟ وایي دا پیغام یې پرېښوستی دی، دې ته ووایه ته خپل محنت کې کمی نه راولي، زه به دې له مزدوري ورکولو کې کمی به نه راولم. نو الله داسې ذات د ذکر ډېر ثمرات ډېر هغه دي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. الله څه وایي؟ وایي اے انسان ما تعالی صورت در کړی دی، آیاتونو مفهوم داسې دی، ما تعالی خپې در کړي دي، لاسونه در کړي دي، تا لپاره ټول دنیا له ټایم شته، ما لپاره وخت نشته. وہی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح. نو الله خو انسان سره ډېر مینه کوي. خبره ختموم، ټایم زیاتېږي. موسی علیه السلام زمانه کې یو کس و، هغې د وجې باران ودرېدلی. الله داسې ذات دی. موسی علیه السلام ټول قوم را غونډ کوي، نماز استسقا ادا کوو، د باران لپاره مونځ ادا کوو. ټول را غونډ شول، مونځ وشو، دعا له ټول کېناستو. اوس باران نه کېږي. موسی علیہ السلام الله طرف ته متوجه شو، الله نه سوال کوي یا الله باران ولې نه کېږي؟ الله ورته فرمایل اے موسی ستا قوم کې یو داسې شخص دی د مجلس کې ناست دی، هغې د وجې دا باران ودرېدلی دی. نو موسی علیہ السلام اعلان وکړي، الله ورته وایي که دا شخص د مجلس نه وځي نو باران به وشي. موسی علیہ السلام اعلان وکړي د مجلس کې داسې کس موجود دی چې دا د مجلس نه وځي، ګناهګار دی، نو باران به په موږ وشي. نو موسی علیہ السلام څنګه اعلان وکړي؟ نو کس اوس سوچ کوي چې اوس به یو کس وځي، اوس به څوک وځي، ما نه به هم غټ ګناهګار وي، خو څوک ونه ځي. هغه اوس نه توبه کړې دی نه څه، زړه کې څه وایي؟ وایي الله زما د عزت سوال دی چې زه ووتم مجلس نه ټول به ما له پیغور راکړي، څوک به ما ته څه وایي. اوس زړه کې وایي لګیا دی، وی الله با معاف کی. یکدم باران وشي. وما ټیم موسی علیہ السلام حیران پریشان چې یا الهی دا څه ماجرا دی. پهله د خپلو فرمایل چې یو کس وځي، نه کس ووتو، نه څه وشو او باران وشو.
داسې رب زمونږ داسې رب دی په مونږ باندې څونه پردې اچي مونږ څونه ګناهونه کوو او چې بل کس په یو ګناه باندې وګورو یو مونږ هغه ټول مجلسونو کې ذلیل کوو ټول معاشره کې ذلیل کوو الله څونه قدردان ذات دی نو موسی علیہ السلام الله ته بیا متوجه شي یا الله ستا په ماجره پوه نه شم باران وشو نو الله ورته وایي اے موسی د چا د وجې مې ودرولې و هغه د وجې مې باران وکړو هی هی نو موسی علیہ السلام نورم پریشان شي الله هغه څنګه او هغې ما ته ویل راشه زما زه ستا ملګری جوړېدل غواړم الله وایي ټیک د ملګری مې جوړ شوم د هغې تاسو سوچ وکئ نږدې نه نږدې ملګري خفوي نږدې ملګري پرېږدئ مور داسې رشته ده پلار داسې رشته ده دا خفوي نو څونه منتونه کوي خبې به ورته نیسي دا الله ته یو اوښکه ضرورت دی یو اوښکې وبل ستاسو څه مسله راځي ودرېږئ مسلې باندې الله ته ولې نه وایي چې دنیا ته وایي په خپله مسلې حل کېږي نو موسی علیہ السلام الله ته وایي اے الله اے رب کریم اوښایه چې دا کس څوک نو الله ورته وایي پرون زما باغي و ما نه ښودل نن زما ملګری شو زه وښیم داسې ذات دی یقین وکئ بس مونږ نن غفلت کې پروت یو نن مونږ غفلت کې پروت یو الله ډېر مینه کوي وایي څوک چې ټول خلکو له ټایم ورکوي ټول خلکو له وخت ورکوي الله له ولې نه ورکوي ټول دنیا له ځي خور کور ته ځي رور کور ته ځي هر ځای ته ځي جومات ته ولې نه ځي دنیا مونږ دونه مصروف کړي چې مونږ نه هر څه هیر شوي دي هر څه مونږ نه هیر دي پیسه ګټل مقصد دنیا نه دی دا خو نان نفقه بس یو ضرورت دی نن سبا حلال حرام نه کتل ګوري بس خېټه دې ډک شي پتن باندې ښه لباس راشي وی جون جولائی ګرمي وي خلکو کونډې لګولي ایسیګانو به ایسی لپاره پکو لپاره فریجونو لپاره نو ته سوچو که زه یخ وبس کم یخ وده کېږم لګیا نو زما قبر به څونه ګرم وي زما قبر به څونه ګرم وي غلا مسلمان نه مسلمانی هیر شوی دی کفار قسم پر رب یقین وکئ زه الله ذات باندې قسم خورم کفار چې دي هغه زمونږ د نبی علیہ السلام دین اپناو کړی دی هغه د صحابو طریقې اپناو کړی دي امریکا کې عمر لا چلیږي لګا دی وای عمر رضی الله تعالی عنہ قانون هغه نن کامیابی طرف ته روان دي خو د دنیا کامیابی د آخرت کې نشته دغه کامیابی خو هغه دنیا فائدہ کې روان دي ولی هغه زمونږ نبی علیہ السلام ژوند چت کړی دی صحابو ژوند چت کړی نن موږ نرسې د فکر لپاره د سوچ لپاره الله ولیانو سره کې ناسل پکار الله ولی مونږ خو نشي الله ولی خو نه وایي چې زه د الله ولی یم لیکن کمزې کې خانقاهونه وي کمزې کې الله یادېږي ذکر مجالس وي هلته شرکت کوئ نو الله به مونږ نه ډېر خیر خوري یو کس زمونږ د وجې رای راست ته رالو یو کس زمونږ د وجې ګناهونو نه توبه وباسي ذکر کول والا جوړ شي نو مونږ به ډېر فایده کې به الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.